السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو، نن په نوښار کې احتجاج شوی دی. یو نوجوان جنګچي مالک هغه خپله رکشه سوځولې ده د سی ان جي د بندش د وجې نه، ګیس بندش او ګراني د دغه ټولو پریشانو کې چې کله ګیر شو، نو نن جنګچي مالکان راغلي، روډ یې بلاک کړی دی. دغه دوران کې د نوښار شوبره چوک کې د خیبر پښتونخوا په ګیټ وې ښار نوښار کې چوک کې دا واقعه پیښه شوه. سهار نه دا احتجاج شروع شو، نن 2 بجو پورې دا احتجاج جاري و. دغه حوالې سره ما سره د نوښار او د دې سیمې یو سینیر صحافي میا سهیل کاکا خیل چې هغې مختلف ادارو کې کار کړی دی او مختلف ملکونه او علاقې مرکزي حیثیت لري، کلیدي حیثیت لري، د هغې خپله تجربه د دې احتجاج کې موجود هم و. لمحه به لمحه دا مناظر هغې کتلي دي. ډېر داسې شیزونه وایي چې هغه مونږ د دې دنیا د نظرونو نه اوجل دي، شاته دي. ډېره مننه میا صاحب، تاسو وخت راکړو. مونږ به تپوس دا کوو چې نن احتجاج کې تاسو څه کتلي دي؟ دا ټول نړۍ خو زه د ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. دویمه خبره زه دا کوم چې دا ډېرې کم داسې موقع راځي چې عوام په خپله راوځي. اگر چې د کې یعنې لوکل لیول باندې لیډرشپ خو په هغه مین لیډرشپ چې کوم دی لکه څه احتجاج لپاره کار مو ورکړی، چاته ریکویسټ وکړی، څه ګاډي مو چلېدي، عوام په خپله چې کوم دی دومره تنګ چې په خپله راوځي دي دغه ته چوک ته، او مکمل چې کوم دی لکه دا شوبره چوک کې بلاک. مونږ لیدلي دي په ریسنټ چې کوم دی لکه پاس کې چې دا روډ ډېر کم خلک بندولی شي، او هغه یې نه صرف بند کو بلکې په هغې کې یو کس راځي، هغه خپل ذریعه معاش سیزن چې کوم دی لکه داسې بل نه خبرې، خو هغه لګي او خپله چینچي چې کوم دی د ټولو خلکو په مخ کې چې دی سوځوي، او د هغې نه پس چې کوم دی لکه بیا خپل ځان سوځول خو څه بل نه خبره ده. هغه په ځان باندې بوتلې اړوي د پېټرولو او کوشش کوي چې زه چې کوم دی ځان وسوځم. دا خو پېټرول په ځان باندې اړول چې دی هغه خو بله خبره چې خلکو پرې نه خو، خو که چېرې دې وخت کې لږ څه مسهیپ شوی وی نو دا انسان خو هم تللی و. ها نو د هغې نه علاوه چې کوم دی لکه غونډ روډ بلاک عوام په خپله راوځي، چینچیان والا، او بل دا چې تفهیم صاحب چې که مونږ وګورو نو چې کله نه دا دغه شروع شوی دی نو د پبلک او د چینچیانو د دې لوکل ترانسپورټ چې دی په خپلو کې مسلسل جګړې دي، مسلسل. هغه یې چې دا 40 والا هغه یې دا 50 دی، چې هغه یې 50 نو په دې یو مسلسل په دې روډونو جګړې روانې دي، او دی چې کوم دی او دواړه چې کوم دی په حق بجانب دي. چینچیانو والا د سی ان جي په ځای پېټرول کړي دي، هغه یې زما په کار نه کېږي. عام خلک وایي چې زما سره خو باچاجي 100 روپۍ ما د دې دپاره ویستې وي او ته ما ته یې چې 200 راکړه نو زه څه وکړمه. نو داسې چل دی چې یو ډېر بوره حال چې کوم دی لکه جوړ شوی دی، او خاص کر زموږ غریبانانو کوم چې دی نو هغه ډېر لوړ طبقه چې وه هغه ډېر سیوا د مختلف قسم مسلو سره مخامخ دي. په کار دا ده چې حکومت دې دی ته ډېر سنجیدګۍ سره چې کوم دی لکه سوچ وکړي چې یاره دا مسلې به څنګه. صاحب نننۍ واقعه چې کومه د پوره قوم لکه د ډېرې پریشانۍ، ټینشن، ډیپریشن، داسې قسمه واقعات او داسې خبرې راشي چې دا د هغې عکاسي نه کوي چې پوره قوم داسې پریشانه دی، او د پوره پاکستان من حیث القوم که مونږ وګورو دا پوره انفراسټرکچر د اوره ټول نه دي. بالکل تاسو بالکل صحیح وایئ. لکه داسې خبره شوه که دا لږ د نور پرولنګ کېږي که نه نو دا کیسه به د دې نه ډېره سیوا خرابه شي. نن په شوبره چوک کې دی، سبا به چې کوم دی په هر ځای کې ګلۍ کوڅه کې، او هسې یاره دغه چې دی نو بل یو تفهیم چې تاسو وکړئ دا څه ته چې وایي چې ټرسټ ډیفیسټ چې کوم دی لکه ډېر سیوا شوی دی. د عوامو په لیډرشپ چې کوم دی اعتماد نشته دی، په خپل بیروکراسي نشته دی، په خپل اسټبلیشمنټ نشته دی، هغه یې دې ته تیار نه دي. اگر چې د دنیا ټول ځایونو کې حالات خراب دي، د دې جنګ چې کوم دی د ایران او د امریکې د جنګ ټوله دنیا خرابه کړې، خو دلته کې چې کوم دی پاکستان کې بیسیکلي د ټرسټ ډیفیسټ چې کوم دی ډېر لویه مسله ده، او د هغې د وجې نه عوام چې دی نو یو خو حکومت چې ته سنجیدګۍ سره دغه نه دی کړی چې دا پبلک په اعتماد دیوالي پوه کړه چې یاره ریل سچویشن یاره مازدیګر اعلان کې چې 3 ورځې ته سی ان جي بنده شوه، سهار یې چې کوم دی لکه 10 منټو ته سټارټ کې بیا یې ټوله بند دی، 3 ورځې 4 خلک یاره تنګ شول.
رفیق صاحب دا کاروبارونه تباه شو، خلکو سره چې کوم دی لکه پیسې نشته دی، د ژوند تېرېدل ډېر ګران شو او ژوند خو کول غواړي که نه. بالکل میا صاحب د موږ چې ګورو نو د چنګچي رکشو د تاجر لکه دا خو نن د یو معمولي غوندې واقعه وشوه، خو که دا حالت وي نو دا خو ټرکونو والا سوزکو والا دا ټول په دې مسله کې ګیر دي. په 1000 روپۍ پټرول څوک اخیستی شي؟ او بل طرف ته زمونږ په ملک کې IPPs چې کوم دنده ده نو ګیس موږ سره شته، هر څه شته، دې باندې څه طریقې سره به کېني هغه اعتماد به څنګه به حالېږي؟ د IPPs خو رفیق صاحب چېرته ټایم وي که نه، په دې IPPs خو سړی یو ځان ته یو پوره ټایم غواړي چې یاره په دې باندې ډسکشن کوو. دا څومره غټه ګپله روانه مافیا ده، څومره غټه مافیا ده، او کوم خلک کوم ادارې په دې کې چې کوم دی انوالو دي، دا ذات یو مسله ده. بالکل زه خو وایم چې د دې نه د هغه عوامو خلاف چې کوم سټیټ وي که نه، د دې نه غټه بل اګریمنټ داسې نشي کېدی لکه دا چې دی. نو زما ته اوس یادېږي چې هغه زمونږ هغه خوږ سینیټر صاحب چې دلته کې راغلی و، مشتاق صاحب، هغه وایي چې زه د دې سینټ کې د دې کمیټۍ چې کوم دی ممبر وم، دې سړی چې څوک هم ځان والوزم او که دا غونډه هغه تاسو ته پوره کیسه کړې وه. بالکل غونډه کیسې کړې. د دې د وجې نه زه دا وایم چې دې ته یو ډیټیل چې کوم دی لکه یو بل پروګرام کول غواړي. خو واپس دې ته راځو که دا سیس چې کوم دی لکه حکومت که هر رنګې مسلې سره مخامخ دی، نو دا د دې فرق جوړېږي چې اول ته دا پبلک چې کوم دی اعتماد کې والي او دی پوهېږي، او دویمه دا که چېرې داسې نه وي نو د دې به دومره غلط چې کوم دی. نن خو چینچیانو صرف د چینچیانو احتجاج زما په خیال ته په پیله ځل دلته کې پیور چینچیانو احتجاج موږ په پیله ځل ویو، یعنې هغوی ټرانسپورټ نو هغې شوبه چوک بند کړو. نو که دا بیا ورسره چې کوم دی ټرکونه شي او بیا چې کوم سوزکیان شي او فلاین کوچ شي، نو بس بیا خو څه بل رنګې شي. دا بالکل صحیح خبره، ډېر خراب احتجاج دی او نننی احتجاج دا د پوره قوم د طرف نه عکاسي د یو غریبې طبقې او بیا دا اور لګول. رفیق صاحب زه تاسو له راغلو، تاسو چې پریکټیکل چې کوم دی په دې کې موجود وئ او مختلف، زما دا خیال دی چې دې کې آیا نور خلک هم دا خالص مخلص کوم دی؟ دې کې بیا سیاسي لیډرشپ مخکې مونږ خبره وکړه چې دې کې دوکان ولګېد، هر څوک پکې خپله سبزي سودا خرڅولو کوشش کوي. دې باندې څه وایي؟ د مرکز او صوبې بیانیه هم پکې چلېږي، په یو بل باندې الزامات چلېږي لګي. نه تفیق صاحب دا خبره خو دې صحیح ده. ما هم چې په هغه دغه کتل نو شوبه چوک کې کوم دی کې چې لیډران تقریرونه کوي، نو دلته یو څو کسان ولاړ، خو دا د لیډرشپ هغه لیول نو دا هغه لوکل خلک زما په خیال چې دی نو دی هغه اگر چې دی نارې چې کوم دی سیاسي وي د دی چې دی نو هغه کوشش یې دا کولو چې دا هغه پارټو اړخ ته دغه شي یعنې ډایورټ شي. خو زه وایم چې دا که دی خپل پارټۍ سره انصاف کولو، خو هغه د پبلک سره چې کوم دی بې انصافي کوله. دا هغه پبلک چې کوم د دې دپاره راغونډ شو چې زه دې پیورلی چې کوم دی پروټیسټ وکړم د CNG دپاره، نو دی نارې هغسې سیاسي کولې لکه. خو بیا هم که موږ وګورو نو دا هغسې لیډرشپ یا هغه لیډرشپ چې کوم دی لکه دی ته ډایرکټ نه ویلي چې تاسو راشئ دا دی، بس دی خبر شوي دي راغلي دي چغې نارې والي دي، دلته کې یو څو کسان دي اني هاو، خو لکه هغه لیډرشپ صاحب تاسو وختي انویسټیګیشن دې کوم کولو، رابطې هم پکې وکړي. ډېر خلک وایي چې دا موږ سره مرکز د میرې مور سلوک کوي، ګیس بند دی، بجلي بند ده، 13 ګنټو ته لوډ شیډینګ ورسېدو. تاسو په دې څه وایي؟ ورځي نو داسې چل دی چې زموږ د خیبر پښتونخوا چې ده که نه دا هسې ډېره سینسیټیو ده. په دې باندې ډېر سیوا په دغه انګل باندې پالیټکس هم شوی دی او دا پبلک سینسټایز هم دي. خو په دې که تاسو وګورئ نو دا فیصله صرف چې کوم دی دلته نه ده، دا مونږ تپوسونه کړي دي په اسلام آباد کې، په لاهور کې CNG بنده ده، ایون اسلام آباد چې کیپیټل دی په هغې کې د بجلۍ لوډ شیډینګ سټارټ شوی دی. خو دا فرق وي چې هلته کې 2 ګنټې نو دلته بیا راته 8 ګنټې کړی، دا فرق به خامخا وي د هغې اثر. خو دا نه ده چې زیارت بالکل به صرف په KTK کې به په دغه کې به نه وي. دې وجې نه مونږ څه لږ ډېر معلومات کړي دي او مونږ خبر یو چې یاره واقعي هلته کې دا ټوله دنیا کې ټوله دنیا خود چې کوم دی هلته کې مسلې دي، د ټولې دنیا مسلې چې کوم دی مخامخ دي. که تاسو وګورئ سټاک ایکسچینج وګورئ، سټاک ایکسچینج چې کوم دی لکه کله اسمان ته خېږي او کله چې کوم دی ځمکې ته راغورځېږي، او د ټولې دنیا د جاپان د ټوکیو دغه چې کوم دی لکه د پاکستان په خود، نو دا ملک ټولې دنیا اړې ګړې دی. نو تفهیم چې په دې اخر کې به زه هم دا خبره وکړو چې دا وکړو چې الله دې وکړي چې دا غونډ حالات چې دی نو څه په رایټ ډایرکشن شي. او بله دا خبره کومه چې زمونږ پبلک غریب خلک
د دې اکثر بعضې فیصلې داسې وشي چې د بره لیول دپاره فایده شي خو د غریب خلکو ته د هغې فایده هېڅ رانه شي. نو خدای دې وکړي چې څه داسې ډیولپمنټ وشي چې دا غریب خلکو ته زموږ ته چینچي او زموږ خلکو ته ورته فایده شي. ډېره مننه. زه خو په دې به دا خبره وکړم چې تاسو خپل انګل سره یو زبردسته نقشه کشي وکړه، تصویر هغه روښونه مو وښول او موږ به دا غواړو چې دې کې به مختلفو خلکو سره هم خبره وکړو. دا بنیادي طور باندې دا مسله چې د ګیس دا لوډ شیډینګ ده ټیک د دې ټایم کې په ټوله دنیا کې یو مسله ده، خو دا نننی هم نه ده. مونږ که ګورو د په کروڑونو روپو سی ان جي دلته کې انویسټمنټ شوی دی او هغه سی ان جي مالک پریشانه دی، هغه سره سټاف دی، هغه بیلونه دي، سولر یې مو لګولي، د هغې باوجود هم هغه خپل کاروبار روزګار نشي کولی. نو څه ناڅه کمزوریان شته. زما د ګورګوري ګیس شته، د کوواټ د دې کمرو نه تاسو خو به کتلي په دغه خټکنامه کې د دې صوبې نه ویستي دي او د دې کمرو نه غټ غټ پیپونه دي، 4 پیپونه دا تللي دي او فیصل آباد یا کوم ځای ته رسېدلي. نو هغه خو ګیس زمونږ روان دی. نو چې زمونږ خپل ګیس دی د خلکو چې کوم احتجاج دی او دا ځان سوځوي، ځان پریشانه دي چې د ملک نظم او دا نن چې کومې د مایوسۍ خبرې وشوې، دا چې کوم اور اچول، مطلب دا داسې ده لکه خودکش دماکه یو سړی کوي. نور خو یې وس نه رسي، خو بیا چې یو سړی ځان سوځوي نو هغه بل ته م اور اچولی شي. نو افسوسناکه واقعه وه. دا ګیس چې دی سره کوم دی دا دلته ولې نه لګي، بیا د دې نه کاروبار نه بجلي 18 ګنټو ته لوډ شیډینګ ورسوي نو 12 خو کېدو 14. نو څه شیزونه داسې چې د هغې اصلاح پکار د حکومت له. او دا زه به خپله خبره په دې وکړم یا صاحب چې دا عکاسي ده د را روان وخت. که دی کنټرول که ښه ده، که کنټرول یې نه کړو نو دا جلکیانې دي. نن نوښار کې ښکاري، سبا پېښور کې، مردان کې، یو ځای بل ځای به ښکاري او بیا به د دې لیډر نه. نو چې لیډر نه نو د بنګلادیش او استرالیا هغه سریلنکا غوندې هغه شانتې صورتحال به پېښ شي او دی له به یې ملاج نه ورکړي. نو مخکې د هغې نه چې حالات ډېر خراب شي، دی له د دې مخنیوی پکار دی. ډېره مننه کوم، ډېره شکریه ادا کوم او موږ به توقع ساتو چې تاسو سره همدقسې دا سلسله د خبرې چلېږي چې خلکو ته رایټ انفارمیشن، اصل حقیقت، رښتیا خبرې هغه زموږ د ویور ته، زموږ نوښار ته، پښتون ته، هغه که په بیروني دنیا کې ناست او په دلته دی چې هغې ته رسي. ډېره مننه. ډېره مننه. السلام علیکم.